أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين اما بعد قابل قدر سمین و نصیرین زکات فطری حواله سره څو مسلې تاسو خدمت کې عرض کوم ان شاء الله مخکې کلیپونو کې چې کې ودا تیر شو کولا تاسو لیدلې وي ډیرو کسانو ته آگاهی بشتا معلومات بوي دي حواله سره زکات فطره یا وړو کې کېږي یا غنمو کې یا هغه کوم شاید څنګه مو زیات خرور رایج دی غالب خوراک دی مثلا وریجه دی هغه 3 کیلو دی چې 3 کیلو پکار دی فر هډ سړی په سر پکار دی هغه وبسل شي البته ایدی ایواز کې ایدی بدلی کې پیسې هم کېږي خدا کومې پیسې چې ته ورکوي مثلا 3 کیلو په ایواز کومې پیسې دي یا 180 روپے وسوره نیاد داوا کی صدا د 180 روپے زد 3 کیلو غنمو په ایواز یا بدلی کې ورکاو یعنی دغه نیاد سره سمونه خو واجب غنم دي یا وړو ورکول دي خو زد هغه په ځای 180 روپے ورکاو دغه نیاد سره به د پیسې د سرسای نیاد سره ورکای ایوا نقطه دا شوا دویمه نقطه دا ده چې داغه 3 کیلو غنم یوړه د بازار کې پښتنه وشي چې سوره کې ماته چونکی مو موجوده کې صورتحال کې ګارد ورډ ریټونه دي چې 1800 چوک 2000 2400 3000 خو مانز یو ریټ کوم زیاده تر بازار کې چلیږي هغه 2400 ولا باندې یعنی اتفاق خیر هغه ده یعنی فی کاس کوم ده هغه 180 روپے سرسایه کیږي چې دا 180 روپے مو حساب دا کوو چې دا هغه غنم په ایواز سمونه کومې واجب شوی دي 3 کیلو زه د ماغه وغصب 180 اوس دا چوته ورکو هغه کاس هغه فقیر دی غریبانای دی و اسنا شری دی 12 امامان منی کسا یو مسره عام صدقه هغه ته چوته يهودي ته ورکول شي خو دغه صدقه کې صدقوما دغه زکات فطره کې کوم دی د کې شرط اسنا شری دی ځنه وخت کې ځنه ادارو ولا به غوړي هغه باندې نه کیږي یو متوخانی باندې نه کیږي جمعات باندې نه کیږي دا صرف او صرف خالصتا فقراو باندې کیږي غریبانو باندې کیږي دا فقر د مغوی د ملوش دوی نه لا د بل چته نه ملويږي ناجایز نه ده ازا دا یو مسله بل دا څه کله تاسو ترز وای د روز وای د کلی کې د نږدې ده غریبانی شکار په کور د مغته ملوشي او کې اهل علم د اهل فضل د سبق یي او غربات شکار د په کور د بدوی ته زیات اولویات یا درجه ملوشي دوی ټولو کې مخکې شي دوی باندې په کور د پام ورشي دا یو نقطه بل نقطه داغه د رمضان مخکې هوته زکات فطری په نیت نشو بس آیا رمضان کې نه چې اوس رمضان کې نن 16 رمضان د 18 رمضان د 20 رمضان د وخت کې آیا ز چې د مثلا زکات فطری په نیت ورکوا شو کنه شو کا بهتره دي چې نه وکي یعنی څو پوری چې عید شپه غلی نه وی چې هیڅ په کوم میاشت د لیدلې نه وي شي امو کا تو ویر کړه بیا هم هغه سستنی اجازه ورکړي خو که رمضان مخکې چوی رداوی هغه صرف قرضې په نیت ور کې بیا عید شپې ته څه کله عید شپه راوړله چې تو باندې واجب شي عید المنزل مخکې ته نیت دا وکړي چې هغه مو سرسایي په نیت ور کړه حضورونه څنګه ته خو مخ ته وای ته بس قربتن الی الله 2 کیلو یوړو یو غنم او ایواز کې مو 180 روپے مغته ور ماته کړل دا یو مسله بل مسله دا چې بچای که خېټه کې ده هغه ول په باندې واجب نه ده خو بهتره ده چې البته بیونونه نه مستحب زده وایو یعنی د دې لپاره چې مو یې چې ګویا هغه بچی نه یو قسم صدقې او بسل دي هغه یو بیمه کول دي هغه عنوان سره وی نور واجب یا مستحب نشو تللی واجب خاص نه ده پر مستحب نشو ویل چې خو مخه مستحب وي چې ور بچی ولو بسي دا څه کله بچای وشولو یو هغه وړو کې ویل نه هغه وی ورزي ولا نه ده یغه زکات فطره واجب زو پرېښونه ضرورت نه درغلی هغه ولا واجب نه ده او دویمه بل خبره نقطه کې دا صدا زکات فطره مثلا مو خونی کې زمن دي نوري دي دا ټوله کوم ایوتان ته ورکواشم کرش ا دویا کاوشي او حتی ایوتان ولا مانس کې اني ماشه 180 روپے مانس کې نیم کې نیم یو در کې نیمل دا کاوشي خو بهتره سه نیمه نه کې دیوتان والا
وای څو کسانو ولا راټوله کې یو تانتا یو څو کسانو ماسکی تقسیم واشي اخ چوته ویر کې څاغای کول خرچانه لري غریبانای دي او چوک اشتایانه چې دي خارج او اخراجات برداشت کی د سکاسته بدا سرسای ورګي څنګه سه کول خرچه خپل نه وي او چوک اشتایانه دي څاغای هغه خرچه اخراجات وکي د سکاسونو ته ډیر کې مثلا اوس کې وکړه خزه ده هغه د یتیمون بچی پوتی دي هغه سره د چوکشتانه چې هغه زندگی مختبوزی په کور د داسې غریبانو باندې انسان چې وکي پام وکي ځنه کسان کې د شي هغه کاروباري خوي هغه کې په کور دی مو دې خیال وساتو چې هغه فقر وي غریبانای دا شی نو مد نظر ساتله ضروری ده اس ناشنیش ونه څه دوله سبمون منی او کته غنم ورکیا ورکیا شی وړ ورکیا شی دې په ځکه پیسې تو ورکیا خو نیا تا وکي صدا 180 روپے د غنمو په واسطه زور کا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.